कुमराट एक खूबसूरत तरीन वादी लेकिन बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी से महरूम। दीर अपर से शुमाल मशरक़ की जानिब वाक़ कुमराट वैली पाकिस्तान के हसीन तरीन वादियों में से एक है। दीर से शरिंगल और फिर आगे पथराक बाज़ार से होते हुए जब आप तल बाज़ार पहुँचते हैं तो वादी कुमराट में दाखिल हो जाते हैं। रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत मनाजिर, लहलहाते खेत, बल खाता हुआ दरिया और फलक बोझ पहाड़ों के मनाजिर देखने को मिलते हैं। मगर सहूलियाती ज़िंदगी की बात आ जाए तो ना पुख्ता सड़कें, ना तालीम की बेहतर सहूलत और ना ही सेहत का कोई इंतज़ाम है। तल के मगरब में वाक़ गाँव लुएनल, जिसकी हज़ारों की आबादी है, आज भी इसी तरह ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है और उन पसमानदा इलाकों में शामिल है जहां आज तक हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सड़क मकामी आबादी ने खुद बनाया है। 200 तलबा के लिए कोई स्कूल नहीं, जबकि 250 तालिबात तालीम से महरूम हैं। वतन न्यूज़ से बात करते हुए मकामी आबादी का कहना था कि ऐसा नहीं लगता कि यहाँ हुकूमत है, सेहत तालीम की कोई सहूलत नहीं। उनका मुतालिबा था अगर ये भी पाकिस्तान हो तो उनके मसाइल पर तवज्जो दी जाए। او حکومت زموږ تپوس مپوس نه کوي چې ماشومان د 15 کیلومتر لاندې اسکول ته ځي او 15 کالو ماشوم اسکول وي او زموږ وکالو هم نشي ویلي، نه څه هسپتال شته او نه څه ډاکټران موږ ته میلاوي. سلر جنرال کونسلر زما نوم محمد زمان دی او زه د لوینل اوسیدونکی یم. زه حکومت وخت نه دا مطالبه کوم چې زموږ په دې علاقه کې لکه اسکول ډېر شدید ضرورت دی او تقریبا 200 طالب علم دغه زیر تعلیم دی او دې وخت کې هغوی تقریبا 5 کیلومتر کې لکه اسکول لپاره سفر کوي او لہذا زموږ دا مطالبه دی چې زه حکومت ته دا اپیل کوم چې د دې وخت کې موږ له د دې هلکانو دپاره یو اسکول ضرورت دی او جنکو دپاره څه سہولت نشته، لہذا موږ ته دا سہولت پکار دی. لوینل کې تقریبا 200 آبادی دی او 200 طالب علم دی، نو هغوی ته دا مشکلات شته. نو تر دا دمه پورې حکومت دې سکول یا څه تنظیم دې نه مخکې نه دی کړی؟ دې نه اوس پورې خو څه تنظام نه دی شوی. نو اوس فعلحال څه مکتب دپاره څه مطالبه زموږ د دې علاقې خلکو کړی دی، شاید هغه لږ منظور شوی دی، نو هغې باندې په کاروبار لږ. مقامی مشران کا مطالبہ تھا کہ ترجیحی بنیادوں پر اس علاقے کی سڑکوں اور اس کی تعلیمی اور صحت کی سہولیات پر توجہ دی جائے. زمانو میرے اکبر دے اور منگل وسیکل جی جی اور 200 کورونه دی التا جی جی موږ ته اسکول نشته، موږ ته روډ نشته، موږ ته اوبه نشته، موږ ته بجلی سہولت نشته. موږ پاکستانیان یو او زموږ ته پوز پر نشته. جی جی موږ پاکستانیان یو نو زموږ ته پوز کوي چې پاکستانیان نه یو بیا به موږ باقیان یو نو بیا به بس پاتې شو. جی جی د دیر نواب چې د دیر هم لوسته کړی دی اوس هم موږ هم اوس پر لوسته حکومت اوس دغه وخت کې دی وخت کې د پیټای حکومت دی او د پیپلز پارټي د ای پی دی اوس پر زموږ ته پوز نه دی کړی دی، نه د پیټای کړی دی، نه پیپلز پارټي کړی دی. یو حکومت هم زموږ ته پوز نه دی کړی دی، حکومت هم زموږ ګیله دی او څومره سیاسي کسان دي ټولو ته زموږ ګیله دی او د عوام ته هم زموږ ګیله، دا کلي خلکو ته هم زموږ ګیله دی. موږ ته یو شی سہولت نشته، کلي کې هر قسم سہولت نشته. د باچاسالي اوس پورې زموږ ته پوز هم نه دی کړی دی، یو روز هم نه دی راغلی. دا دریم کال تیر شو اوس پورې نه دی راغلی چې تاسو باندې څه تکلیف دی، څه شته څه نشته. تش تپوس هم نه دی کړی دی، هغه زموږ ایم پی دی، هغې ته زموږ ګیله دی اور د پیټای والا هم اوس پورې راغلی نه دی چې زموږ تپوس کړی دی. کمراٹ وادی ایک خوبصورت ترین وادی ہے اور یہاں اگر بنیادی سہولیات زندگی فراہم کی جائے، یہاں روڈ، تعلیم اور صحت کی سہولیات دی جائیں تو یہاں نہ صرف ٹورزم کو بہت زیادہ مواقع ہیں اور بہت زیادہ فروغ دیا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں کے لوگوں کے بنیادی مسائل حل کر کے انہیں ملک کے دیگر حصوں کے برابر لایا جا سکتا ہے، جس کے لیے یہاں کے لوگوں کا پرزور مطالبہ ہے کہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر کمراٹ ویلی کی پسماندہ علاقے اور پسماندہ لوگوں کو سہولیاتی زندگی فراہم کرے. دواخان جانان، وطن نیوز، بنیر.